د الله جل شانه په لاره کې د جهاد لپاره وځي، کمزور یې، صحتمند یې، مالدار یې، غریب یې، مشر یې، کشر یې، دا ټول چې د الله جل شانه په لاره کې د جهاد لپاره وځي، خپل ځانونو سره خپل مالونو سره هغه جهاد کوي. نو دا حکم یو ډېر لوی ازمایش. د دې حکم په تعمیل کې حضرات صحابه کرامو چې کوم مخلصین صحابه کرامو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تربیت او د صحبت هغه اثر سوای د منافقینو نه ټول صحابه کرامو د قربانی مثال قائم کو. او دغه موقع چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه د خپل د ټول کور سامان هغه وروړو د نبی رسول الله والسلام په وړاندې پیښ کو، او په خپل کور کې سوای د الله او د الله د رسول د مبارک نومونه یو شی هم په کور کې پرې نه. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د نیم کور سامان وروړو د نبی رسول الله والسلام په وړاندې پیښ کو. حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه 300 اوخان هغه سره د سامان هغه پیښ کو. لہذا هر یو صحابي د خپل استطاعت مطابق د الله جل شانه د دین د پاره خپل مال هغه پیښ کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد نبوی کی تشریف فرما دی او بالترتیب حضرات صحابه کرام زی او خپل مالونه وروړي د جهاد د پاره هغه پیش کړي. او بیا چې کله روانګي وخراغي نو یو طرف ته به سر و سامانی و حضرات صحابه کرامو کی مخلصین او خلکو کی داسې خلک مو چې هغه سره د جهاد د پاره اسباب نو، اسلحه نو، سوارلینو نه وي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو. دا الله رسوله زموږ زړه غواړي چې تاسو سره په جهاد کې شریک شو، خپل ځان ستا په حکم باندې قربانول غواړو، د الله د دین د پاره چې د سر قربانول غواړو، خو دومره سوارلې موږ سره نشته ځکه چې د مدینه منورې نه تبوک ته ډېر زیات مزل د پیادل تلو لاره نه وه بلکې ډېر زیات مسافت و. یا رسول الله موږ سره د سوارلې انتظام نشته او جهاد د پاره د خپل ځان قربانولو د پاره موږ تیار یو. رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې د سوارلې انتظام ما سره هم نشته دی او چې کوم چنده د جهاد د پاره جمع شو هغه خرج شو او هغه چې تقسیم شو، نور ما سره هم چې د سوارلې انتظام نشته. دغه صحابه کرام په ډکو سترګو په جړه د نبی رسول الله والسلام د مجلس نه پاسیدل او روان شو. او دا غوی هغه د زړه حسرت او خفګان او د جهاد نه د رستو پاتې کېدو هغه پخمنتیا دومره زیاته وه چې الله رب کائنات په قرآن کریم کې هغه را نقل او رستو آیتونو مبارکو کې الله رب العالمین هغه ذکر کوي چې زما محبوب پیغمبر چې کله دا صحابه ته روان شو نو یقینا دا غوی سترګې د اوښکو نه ډکې وي او هغوی جړل د دې غم نه چې کاش چې مونږ هم دغه مجاهدینو سره غزوه تبوک ته تللی وي او جنګېدلی وي. بیا هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم آخری وخت کې یو څو صحابه کرامو ته د سورلې انتظام وفرمایل. حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه راغی، یا رسول الله دا 300 اوخان خو ما پیش کړی دی، دا نور هم اضافي ما طرف نه چې دی دا د الله دین د پاره د جهاد د پاره چې دی قبول کړي، لہذا هغه هم هغه مجاهدینو لور کړی شو او هغه په جنگ کې شریک شو. پاتې شو هغه خلک چې کوم بظاهره باندې د اسلام دعوا کړي او منافقینو، هغوی رالل مختلف اعذار عذرونه او هیلې حوالې نبی علیہ السلام ته وړاندې کړي چې ان بیوتنا عوره، زمون کورونه خوشي دي، کورونه کې څوک نشته. قرآن کریم وایي چې وما هي بعوره ان یریدون الا فرارا، د دې کورونه خوشي نه دي بلکې دوی چې دی راه فرار اختیاري او تخته کوي د جهاد نه تخت. او سم منافقین داسې وو چې هغوی لاره کې به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته رالل چې یا رسول الله
مونږ ته دا عذر دی او دا عذر دی او دا عذر دی مختلف هیلو حوالو سره هغه چې دی ورستو شو او څه ابتدا نه چې دی ځان رستو پاتې کو مدینه منوره کې او څه د لارې نه واپس شو چونکه د مشقت او د تکلیف او د ازمایش نه ډک سفر الله رب کائنات جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام ته سرخروي او کامیابی نصیب فرمایل او چې کله دشمن وکړو چې دغه د مسلمانانو لخر تبوک مقام ته ورسېدو نو التکی په هغه مشرکین باندې نصارو باندې هغه چې د کپکپی تارشوا او هغه ویریدل او خپل اراده چې هغه چې کوم د جنگ فیصله کړی و هغه ترک کړه او دا غوي هغه قوت او طاقت هغه ختم شو هغه تقسیم شو او لہذا نبی کریم صلی الله علیه وسلم سوروزی په دغه مقام باندې پړاو واچولو التقیام فرمایل او دا غینه بعد چې کله فتح ملو شو الله رب کائنات مسلمانانو له غلبه ورکړه او دغه روم په دغه علاقو کې چې کوم مسلمانان په مختلفو ځایونو کې آباد او هغه دغه وخت نه چې هغه ته یو سرخروي او یو غلبه او یو فتح یو جرأت او حوصله هغه ته ملو شو لہذا په دې آیت کریمه کې الله رب العالمین دغه منافقینو هغه مذمت ذکر کړي لو کان عرضا کچریوی ولو کان کچریوی عرضا قریبا دنیوی مال زر حاصل دن کی و سفرا قاصدا او سفر هم آسان لتبعوک نو پر ربا کړي و دوستا ولكن بعدت لیکن لریخ کارش و دویتا ولكن بعدت لیکن لریخ کارش و علیهم دویتا شق لارا وسيحلفون بالله او زرد چې دوی قسمونه خوري په الله لو استطعنا کچری زمون طاقت وی لخرجنا معكم نو ضرور به وتل و مون تاسو سره يهلكون انفسهم دوی هلاکوي خپل ځانونه والله يعلم او الله جل شانه کوي انهم لكاذبون بشک دوی دروژن دي دي رښتینی نه دي اگر چې دوی قسمونه خوري نو الله رب العالمین د دو تپو ذکر کړی دی یو هغه مقدس او مبارک جماعت د صحابه کرامو او دیم هغه منافقین چې کوم بظاهر باندې د اسلام دعوا کو دنه ناغوي چې د اسلام نو تسلیم کړي نو قبول کړي لہذا الله رب کائنات خپل محبوب پیغمبر ته فرمایل چې دغه منافقین چې دوی بیا مال وروړي او چنده وروړي د جهاد لپاره درکې تور ته ویا قل انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم اے منافقینو که تاسو خپل خوخه باندې مال خرج کوئ او که پنا خوخه باندې مال خرج کوئ لن يتقبل منكم تاسو نه مال نشي قبل دي او دغه شانتي چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فتح ملو شو کامیابی ملو شو غلبه ملو شو نو دوی برالل چې موږ هم تاسو سره اوس jihad ته ځو الله رب کائنات فرمایل چې ما محبوب پیغمبر دی ته وایا چې تاسو موږ سره نشئ دي رسو آیتونو مبارکو کې تفصیل روان دي او نه د دوی نه مال قبل وا د دوی دا ناپاک مال او نه دوی ځان سره jihad ته بوزا او مسلمانانو مبارک چې کوم مخلص صحابه کرامو دا غوي مبارک فرمایل چې خذ من اموالهم صدقه تطهرهم زما محبوب پیغمبر دوی نه مال واخله د دوی مال واخله او په دین باندې ولګوا دي سره دوی پاک شي د دوی چې څه خطاګانی لغزش کمزوري کوتاهي وي غمال خرج کول سره دوی پاک شي وتزکیهم بها دي سره په دوی پاکي وصلی علیهم دوی د پر دعاګانی کوا ان الصلاه کسکن لهم بشک استا دعا دوی د پاره د سکون ذریعہ ګرځي الله رب کائنات خپل محبوب پیغمبر ته وی دي صحابو د پاره دعاګانی کوا استا دعاګانی به دوی د پاره د سکون ذریعہ ګرځي نو الله رب کائنات په دې آیت مبارکه کې د هغه خلق او مذمت بیانو فرمایل چې کوم د جهاد نه رستو پاتې کېدو د پاره مختلف هلي حواله او بهاني لټولي او دا په هر دور کې چې کله د جهاد میدان ګرم وي د کفر او د اسلام مقابله وي نو چې کوم مخلص مسلمانان وي نو هغه د جهاد حمایت کوي د مجاهدینو لپاره دعاګانې کوي د جهاد لپاره خپل مال ور کوي ذهنن او فکرن او قلبن د مجاهدینو سرپرستی کوي
او چې چاته الله تبارک وتعالى د توفیق نه ورکړي نو بیا هغه چې د مجاهدین بدنامي او چې کوم ځکه د کفارو مقابله کیږي الته کې دوی وایي چې نه دا یقینا د کافرانو سازش دی، یقینا دا د فلانکی ایجنټان دی، یقینا دا چې د عالمی طاقتونو سازش دی. حالانکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې الجهاد ماضٍ الى یوم القیامه، تر قیامت پورې به د کفر او د باطل ټکر او جهاد او قتال دا به جاری او ساری وي، او د حق او د باطل معرکه د ابتدا د دنیا نه والا تر قیامت پورې به جاری او ساری وي. یو مسلمان به همیشه د حق مرګرتیا کوي، د حق مرسته به کوي، او د کفر او د اسلام چې کله جنگ وي، د مجاهدینو او د کافرانو چې کله جنگ وي او جهاد وي، دی به د مجاهدینو او د مسلمانانو د اعلاء کلمت الله د دین سربلندۍ لپاره به خپل आवाज اوچتوي، او دغه شانتي شکوک او شبهات اچونکو خلکو طرف ته بچی دی، وسوسو طرف ته او شیطانی تصوراتو طرف ته، شیطانی خیالاتو طرف ته به توجه نه کوي، بلکې د حق او د باطل په معرکه کې به د حق مرسته او ملګرتیا به کوي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.